बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن محمد بن المثنى دا امام ابو داود المستاد امام مسلم رحمه الله عليه استاد حدث قال حدثنا عبد الاعلى دا عبد الاعلى بن عبد الاعلى مسلم او دا ابو محمد كنيه وسيخر عامل او يوصل او انه اتى الذي وفات شوه قال حدثنا سعيد دا سعيد بن ابي عروبه الذي خپل نوم مهران علوي او دا بني علي دا هغه آزاد شوی غلام دی او دومره دی چې روایاتو کې تدلیس کوله مدلس راوي دی او خلکو په قدریو ته د دې نسبت کوله هغه یو کې د قتادة ابن دعامة عن الحسن دا حسن بصري دی حسن ابن ابي الحسن البصري د پلار بن يسار دی ابو سعيد كنيه دا انصاري دی د دې مور خيارته نومېدله داري ام سلمي آزاد شوی غلام ثقه او فقيه راوي واضح او مشهور راوي او دومره دی روایت کې ارسال کې ثابت دي او تدریس ثابت دي هغه روایت کې د حسين ابن منذر دا حسين ابن منذر کنیه ابو محمد دا قرات سفین کې چانه دي سره حسين دا د سل کلو شاوخوا کې دی وفات شوی او دا ابو سنبي ساسان دا د دې لقب دی او لیکن لقب دی او دا لقب صورتن پشان د کنیه یعنی لقب دی او صورتن چې نو صورت د کنیه باندې هغه باندې ذکر کوي د چانا دا حسين ابن منذر ابن حارث رقاشي د مهاجر بن قرفد رضی الله تعالی عنه دا مهاجر ابن قرفد ابن عمير ابن جدعان التيمي فتح د مکه مکرمه په ورځ باندې نبی صلی الله علیه ایمان راوړ او دا چې جنو عثمان رضی الله تعالی عنہ عامل مقرر کړی یو علاقه واقع د شهادت وین واقع باندې دا عامل الته مقرر کړی او دا په بصره کې اوسېدل او بیا په بصره کې د دې وفات شوی نو قال دا مهاجر وای نو قال انه اتى دا حسين ابن منذر وای انه دا مهاجر اتى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام مبارک ترام وهو يقول نبی السلام بوله فسلم د مهاجر عليه نبی السلام باندې فلم يرد دا نبی السلام عليه پر مهاجر باندې حتى توضأ تردیم پوری چې نبی السلام او دس وکړو حتى توضأ او دس وکړو نبی السلام دلته دا توضأ ذکر شوی مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره هغه داسې دی دلته باب کو د قول راغلی دلته توضأ راغلی معنا دا مراد توضیح قول مراد دی على طريق الاستعاره ذکر توضیح مراد نه بولی ذکر سبب د او داس د بولی چې بولی کنه نه بعد او داس نو دې صورت کې چې توضیح مراد بولی شي نو به د ترجمه الباب سره مطابقت سره حاضر راغی انت باب في الرجل يرد السلام وهو يقول صراحه مناسبت سلام واچو ثم اعتذر اليه او كمراد وضو سره استنجاء عرفي دي مراد به مناسبت د حدیث سره بن استنباط دی هغه داري چې کله سلام دې سړي واچو په نبی رسول الله سلام باندې نبی رسول الله او دس نو نبی رسول الله سلام باندې هغه نو ورسته نبی رسول الله او دس وکړو بیا رد سلام وکړو معنا دا نبی اسلام او دس نو سړي د پارا دا جاګیر دې چې تاخير د رد السلام کوي سړی به او دس داس وایا چې سړی به او دس وی نو تاخير د رد السلام کول شي نو په حالت د بول کې طریقې او سره تاخير د رد السلام نو بیا په مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره په
तरीके से इस्तेमाल बाने अगर दारे ये सड़े सलाम वाचे को यो सड़ी वाली आंखें और 10 नवी दी सड़ी दे बारात ताखीर तरफ सलाम दा जायज दे न हालत से बोल के तरीके और असर जाती है जित ताखीर तरफ सलाम ओके द बोल को हालत सुम्मा अता इलेही भी नबी सलाम उधर पेश कर मुहाजिर का फकाल नबी सलाम को वे इन्नी करे मा बदल लना खबर अन अज़कुर अल्लाह ताला जिक्रुहु कि आत्मना तबारक व तआला चलू जिक्र अल्लाह तबारक व तआला मादा बदलना इल्ला अला तुहरिन औ कान या नबी सलाम दारायु अला तहारतिन मगर ता जरा तदरा या तुम को तुहरबानी औ या तहारत बानी या तुहरबानी इन्नी करें तो मादा बदलना जदीन मालूमी की चिदा सलाम चिदी सरखत सलाम आजी बखरबानी ता इसम मिन अस्माइल्लाह ताला अल्लाह की सलाम दायुम दे सलाम मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार दलता मुराद कराहियत नबी सलाम वही नो आप नो इन्नी करें तो मुराद कराहियत न खिलाफ औलाद के न मुराद दे यानी सदा खन कलमा चिदला तबारक व तआला नुम वाखलमा का मगर को तोहारत बानी मगर को तोहरबानी या को तोहारत बानी देखियो मसला दादा कि दा रिवायत दुरुस्त हदीस सरा आगे सर मुआरिज रागले हरत शीन कमर में रागले आगे के दादी कि नबी सलाम अला कुल्ली अहयानिही व हर हालात के बाद अल्लाह जिक्र करो और ये हदीस की राय भी इनकी कारिफ तो अल्लाह पाक नुम जिक्र की औदस सदा खन गणमा तो जान रहे कि तारुद तज़ा लेकिन नदीना उलमा मुख्तलिफ जवाब नकड़ी यो जवाब दारी जला कम हदीस तो इनकी कारिफ तो जदीना मुराद खिलाफ औलाद के न मुराद है जिक्र बगैर तहारत न खन दे और कभी बगैर तहारत न भी औदस जिक्र उकन जायज दे तो हम कराहियत न मुराद खिलाफ औलाद वले जिक्र नबी सलाम न जिक्र हर हालत के साबित तो ये जवाब दाऊगा कि जिक्र नबी सलाम वो कि हर वक्त यादों न जिक्र को किस मसला नबी सलाम इतनी करे तो जिक्र लिसानी के न मुराद और जब हर वक्त के नबी सलाम अल्लाह यारो दीन मुराद जिक्र कल्बी ने दीन जिक्र कल्बी के न मुराद न जिक्र कल्बी दे के हाजत इस्तिस्ना नशका जिक्र कल्बी ना पतकी की ना न बखौफ के न पविखा के न को वक्त चा के न बियोदसी की न हमेशा दफार जारी भी जिक्र कल्बी के न मुराद दे कारिन तो जिक्र लिसानी अला कुल्ली अहयानिही जिक्र कल्बी तरयम जवाब दाने कि दलता अला कुल्ली अहयानिही दाही ज़मीर राजी ने जिक्र था नबी सलाम तराजी नहीं सो नबी सलाम हरत शबी कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी सलाम यज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अला तबारक व तआला यादवन अला कुल्ली अहयानिही व हर औकात जिक्र की यानी नबी सलाम की अल्लाह यादो व हर वक्त जिक्र की कि कम वक्त अल्लाह जिक्र मुनासिब भी ज़मीर पैगंबर सलाम का राजी नहीं ज़मीर राजी ने चाहता जिक्र था अल्लाह यादुम अला कुल्ली अहयानिही व अहयान जिक्र की कि कम वक्त मुनासिब जिक्र द पारा दे आम वक्त की अल्लाह तबारक व तआला जिक्र के नबी सलाम का ज़मीर राजी तारुद तज़ा तआला इतनी करें तो नियोदा कि बियोदा हालत बोल हालत दा वक्त मुनासिब जिक्र न दे तो तारुद तज़ा दानिश अल्लामा इब्न आबिदीन दालिकी साहिब शाबी अल्लामा इब्न आबिदीन दालिकी जल्दी अव्वल के किताब के सलाम को योसूर सड़ियो बाजी दा
जायज न दे। सलाम वयोसो ज़यीनों के जायज न दे, वशद ज़यीनों के सलाम दा जायज न दे। सलाम बना यो सलाम चवाला मनसुल्ला यो सड़े पुंछ गई जमा तरा गई या अंदाज यो सड़े मांदे वाले वरार के सलाम स्वयं बजाकिर वाले सलाम जवाब से करके और सलाम द्रयम बखारी द हदीस वाले सलाम मां चाहो यो सड़े द हदीस हो दस तदरीस की जाने कारी ने जिक्र की हदीस तिलावत की तभी वाले सलाम अचेदा सलाम मां चाहो द्रयम बखारी द खुतबे बांधे यो सड़े द खुतबे पर हालत के लिए जने का खुतबा द अख्तरून द जुहैदा सलाम मां और सरोरम बिनजम पसामे द खुतबे बांधे चा खुतबे द वक्त की खेरे अंत सलाम मां शपथम आग सही बांधे कि आगा दर्स द किताबुन तकरार द किताबुन द फिक़ह किताबुन दीन गई आगा तकरार की आगे माने सलाम मां वम हाकिम जज काजी वाले सलाम मां चावा वरिस्ताद सलाम द वजना इम्कान लरी कि आगा खता शी गलत शी को फैसले कौल आगा फैसला की अख्तरे जानिबाए नास दी आगे वाले सलाम दाम मां काजी वाले जज वाले को वक्त फैसले आदम व आगा चा वाले आगा मशगूल भी कोई मसले फिक़ही इल्मिये की आगे वाले सलाम मां मुफ्ती ने यो मसला फिक़हिया इल्मिया पूरी आगे के मसरूफ के आगे वाले सलाम न हम व मुदरिस वाले सलाम दस दौरान लसम व मुअज़्ज़िन वाले सलाम वक्त अज़ान और यो लसम व मुक़ीम वाले सलाम वक्त इक़ामत की अगर इक़ामत के लगे इक़ामत को छोड़ दिया जिसे वह सलाम और दुलसम सलाम बना के ज़बान खदेवानी लारे के रवान के ज़बान खदरा और देशियन कोई अस्सलाम वालेकुम का कोई खदेवी शायबा बके नेवी कोलीवी या ज़बान खदरा और उम्र अभी आज्ञा करूना अबुख्तरी मदात खदा बांधे जिन्हें दवादी ने करे उम्र के शेर कताबा सलाम अच्छी या तभी बाने सलाम अच्छे दास्ता दाजा आगा खदा कि शाबाद वाना खदा अजनबियदा बागे बाने सलाम अच्छे तो हम महला के दवादी मरिगाली नी जमीनी वो उम्र अत्या करोना अवस्ते वो दुनिया बड़ी नहीं कि ज़यावादी में सलाम अच्छी तालिबान ना करे बल्कि ये सलाम ना मतलब क्यों खदे दे मक्किना गाड़ी की गिरी घूरी जिसको पुलिस से आवाज दे चलो के सलाम अच्छी और जी न चलो के सलाम करे रवा सरे के सलाम ना सलाम जाकिर दे जगह आगे के मोजिना नष्टा मान से या कबीर नहीं उम्र का दिया करो ना वक्त और कजा दा बगाई इंशाल्लाह नो अब्दारा के त्याग लसम आगा जावा सलाम मा जावा आगा को किसको हुजूर की अहद किसको हुजूर की अतल यावी द जवारी मजलिस दे द सुद कारोबार मजलिस दे द द्रोह मजलिस दे द गैबत मजलिस दे बदी माने सलाम मा जावा और स्वार लसम आगा जावा सलाम मा जावा जागा दखल पर बेगम और द मनसूरी द खरीदार आगे खबरें अतरे गई आगे पकल में शक्य लगिया हो तभी अस्सलाम वालेकुम आगे बनी शक्य देशा को वहाँ नज़ारा बनी जाने शक्य बदीशा न हो बिन दलसम व काफिर और मुशरिक वाली वसलाम नाच और शुमारसम आगे सड़े चारी मक्षूब बरबर दे आगे बाने सलाम जोड़े गलगी बने निगरों की बने के लाभ यो बरबर आगे बाने सलाम अव्वल लसम बाग सड़ी बाने सलाम जोड़े हदीस के रानी अलामा यबूल क्या गौर तनासे आए तो तनासे बने बाने सलाम और नसम बाग जा बाने च आगा दम नास के अकल कुरान के बार बाकी बाने सलाम
اکل او خوراک لپاره او نسم چې هغه سړی چې جومات کې ناست دی د انتظار د مانځه لپاره ناست دی ذکر او فکر او عبادت او تلاوت او اذکار کوي نو هغې باندې سلام واچوه او که خبرې اترې کې او ګپ شپ لګي سلام پرې واچوي شلم په هغه سړي باندې سلام واچوه چې هغه تلبیه د حج وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک او پرې باندې سلام واچي نو په وخت تلبیه کې د حج پرې باندې سلام واچي علامه ابن عابدین لیکلي چې په دې شلو ځایونو کې سلام جائز نه دی د دې نه ما سبا نور ځایونو کې که سلام اچي نو دا واچوه نو ځکه دا وایي چې نو سلام اچول نبی علیہ السلام وی صفت کړم سلام اچول باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير جهر بیان سړي يذكر الله تعالى جلال تبارک وتعالى على غير جهر بغیر طهارتنا الله تبارک وتعالى ذکر کی الله یاد ہے وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابي خالد بن سلمة دا محمد ابن علاء ابن قریب حمدانی کوفی نے قریبانی دا مشہور ہے ثقہ حافظ راوی نے جو دی وجنا او دار من کی چانا دے ابن ابي زائدة دا ابن ابي زائدة دا چنن یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدة حمدانی نے ابو سعید کنیرہ و داد کوفی اوسیدن کی جب سے راوی نے متقن و مضبوط راوی نے جو سندر اتیا کی وفات شوی نے نو اگر وکی عن ابیه دخبر فلارنا دا زائدة دا زکریا ابن ابی زائدة دے نو ابی زائدة خبر نم خالد حمدانی دے نو دا حمدان یو شاخ دے نو وداعت د حمدان نبی یو شاخ د حقیقت سره نسبت دیږي دې ته وداعین ویل کېږي او یو سر اتصل وفات شوی اگر وکي د خلاف بننا چې دا پلار دا زکریا نو پلار دا یحییٰ ابن زکریا ابن ابي زائدة نو اگر وکي د چانه خالد ابن سلمہ خالد ابن سلمہ ابن عاص ابن مغیرہ دا مخزومی جمداد کوفی اوسیدون کېده ابو سلمہ کو جنا واسط کی دا وجہ شویلے او سدود ہجری کی او خلق مرغی او تدنی نسبت کولا بدنی عقیدہ مرغی اولا دا خالد ابن سلمہ تسو یعنی الفقفا دا فقفا باندې مشهور فقفا ورته کوي دی وجه کله خبرې کولې نو خبرو کوي فقفا چې الله ډېر ویلي د کبا سړي چې باندې نو هغه چې نو خبرې کوي جوړ باندې خبره کوي باندې سیم وای سیم چې نو ډېر وی بیا خبره نه باندې کوي دا په هغه باندې اخر میں کې چا عن البهي د بهینا دا مصعب بن زبیر رضی الله عنه دا شوی غلام دی ابو محمد کونینا او بهی چې نو لقب دی د دې خپل نوم عبد الله دی ابن حبان په ثقات کې ذکر کړي ابن صاحب کان ثقتن دا ثقو معروف بالحديث ثقو معروف مشهور بچا باندې حدیث باندې نو دا وایي ناګر کې د بهینا او د عن عروه د چانه روي ذکر کوي د چانه د عروه دا عروه ابن زبیر ابن عوام ابن خویلد اسدی ابو عبد الله د کنینا دا د مدینه منوره د سفر اوی مشهور وسرور نبی کې وفات شوی دی د پیدایش په اول د خلافت عمر دیدار وکړي د دې عمر اسماء بنت ابي بکر دا بکر صدیق رضی الله عنه دا مسئله دا عروه اخر وقت د چانه عن عائشه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د دې روایت کړه حضرت عائشه بنت ابي بکر الصدیق دا ام المؤمنین دا ام المؤمنین دا عائشه رضی الله عنها افقه النساء مطلقا وطول خلق فقیس خذ سلطان عائشه وطول خود کې چې اول قرآن کریم یاد کړی حضرت عائشہ او دا افقه النساء مطلقاً
دې کلیه عبدالله یا رومان دې کلیه وا او دا د نبی سلام چې کله بعثت وشو هغه نه سرور کال وروسته دا پیدا شوې دا یا پنځه کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کړی دا هغه وخت کې د دې عمر شپږ کالو یا و کالو نبی اسلام چې واده کړی د دې عمر 9 کالو نبی اسلام چې وفات شو د حضرت عائشہ رضی الله عنها عمر 13 کالو کدانا د صحت په اعتبار باندې ډېر خوي دی وجنا دا د صحت په اعتبار باندې خوا او دا په 500 هجری کې د دې وفات شوه دی په 500 هجری کې دا وفات شوه دا ليله الثلاثاء د نهي او دارنګا د سې شپې د نهي شپوا ولسم رمضان المبارک چې کوم دی هغه ولسم د رمضان المبارک باندې دا وفات شوی دا او جنت البقیع کې د دې دفن شوی دی جنت البقیع کې دا دفن شوی دا په جنت البقیع کې او همدارنګه په دې باندې جنازې مونږ کړې دي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جنازې مونږ باندې کړې دي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دا مفسرین فی الحدیث کے دا 2210 روایات دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل شوی دي 2210 دا دې روایات دي حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بویری اعتماد پارس خصوصیات دي چې دا نور خود د پار نشته دي اعتماد پار خصوصیات دي وینم خصوصیات زمادي چې دا په نور خود کې دا موجود ندي یو خصوصیت دا دی چې جبرئیل علیه السلام زما دا صورت او شکل پیغمبر علیه السلام ته په خوب کې ښودلی و دا ښځه په ستا په نکاح کې راځي او دا به تا ته واده کېږي دویم زما خصوصیت دا دی د نبي علیه السلام په بیبیانو کې چې نبی علیه السلام ټولې بیبیانې شادي شوده وې صحیبې وې دې وجې نه كنت باکرة وې زه باکره ومه دریم خصوصیت دا دی چې زما مور او پلار دواړه مشرف شوي په هجرت باندې او دواړو هجرت کړی دی بیا زما څلورم خصوصیت دا دی چې کله بیبي مریم هغې باندې تهمت ولګول نو د هغې برعت چې دی نو حضرت عیسی علیه السلام بیان کړه کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو بیبي مریم د ځان سره راواغوسته قوم ته راغله نو قوم یې باندې تهمت ولګوي دا کوم دی نن ستا خو خاوند نشته دی مریم ته حکم دا و چې خبرې مه کوه نو عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه بیا د دې نه تپوس وکړئ قوم ورته وویل کیف یکلم من کان فی المهد صبیا صبي ماشوم هغه خبرو قابل نه وي په زانګو کې وي نو هغه به څنګه خبرې وکړي عیسی علیه السلام ورته قوم هغه وباسئ زه هغه ماشوم نه یم چې هغه خبرې نشي کولی ما ته وباسئ اني عبدالله زه د الله بنده یم ما ته الکتاب ما ته چې نبي انجیل راکړی شوی دی ما ته نبوت او پیغمبري راکړی شوې ده اني عبدالله نو د هغې برعت عیسی علیه السلام ذکر کړه هر کله چې یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګولی شو یوسف علیه السلام باندې زلیخې هغه ورمنډه کړې یوسف علیه السلام هغه ترې بهر وتښتېدل یوسف علیه السلام قمیص یې ونیول هغه خوشکېدله چې بهر دروازې ته لاړ عزیز مصر ته نه بهر ولاړو نو هغې خپل ښځې ته څه ونه ویلې نو تپوس یې ترېنه وکړه څه مسله ده یو مسله دا د دې سړي باندې مطالعه وکړه چې غلام چې دې سره دوه خبرې مناسب دي یوه دا دی چې دې ته سزا ورکړی شي یا چېرته لاړ شي د دې نه ما سوا بل علاج نه شي د هغې برعت چې وکړه نو هغه ماشوم وکړه په زانګو کې ماشوم هغې برعت وکړه تاسې وګورئ فإن کان قمیصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين
خمیس اولی تا مخ کی طرف نشلیدلې وی معلومه دا چې یوسف علیه السلام دروغجن دی او دا ذلیخه رښتیا ویا او فإن كان قميصه قد من قبل كذا شهد رست طرفنا فكذبت وهو من الصادقين صديقة روي فلما رأى كذا ولد القميص يوسف عليه السلام قد من دبر هغه رست نشهد له نو خبره واضحه شوا چې ذلیخه دروغ ویلي ذلیخه یوسف عليه السلام نه مطالبه کړې ده لیکن عزیز مصر بے خوند سړیو هغه دې خدای ته دومره ونوي چې دا ولی خدای ولی سچل دی په ما باندې دا کار نه کېده چې غلام څه ته ولی دومره مردنه وهل سکے ټکا ور سکے دومره نو چې دا ولی نو معلومي دا دې مصر بے خوند سړیو نو دی وجنا به اوس خبره واضحه شو سی وته ونوي حضرت عائشہ بچا کے بانی تہمت کو لے کے دل باعث معصوم کا ولما تهم تو کله شما بانی تہمت کو لے کے ولے شو نو فبرأني الله زما برأت رب العالمین کا قرآن کریم کے زما برأت چھ ندا نازل شو اس حدیث کے راضی کله چې برأت راغی نو مور ورته ویل چې پورته شا د نبی صلی الله علیه وسلم صرف کول کا جستا برأت قرآن کریم کے راغے حضرت شیردن آقو ویل نستا سنات صرف بلو بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلو لکٹول ما بانستا صفت کو مانیوا زبد رب العالمین شکر ادا کو لکتما برأت دا قرآن کریم کے لا تبارک و تعالیٰ ذکر کرے دے ستاس شکر گزارین کو رب العالمین شکر ادا کو ما لکتان کما بانی بس گمانوی اللہ زما برأت قرآن کریم کے ذکر کا وی پنځم زما خصوصیت دا دی چې وحی راتله پیغمبر علیه السلام کا بعد اوقاتو کې ووضع رأسه علی جنبی نبی علیه السلام زما پټون باندې سر ایښی دغه وخت کې به نبی علیه السلام ته وحی راغله او شپږم خصوصیت دا دی چې اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد ما او پیغمبر علیه السلام د یو لوښي نه غسل کړی دی دا خصوصیت دی او خصوصیت دا دی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام وفات شو او نبی علیه السلام سر مبارک زما په ډډه باندې کوتون باندې کیو نبی علیه السلام وفات شو او اتم خصوصیت دارے نبی علیہ السلام مرموز کولا وقد وی موضع سجوده زپوٹا وڑا زما بخیب نبی علیہ السلام سیدی بدیبان دیوی علیہ نبی علیہ السلام سیدہ کولا زما بخوت بے زور رات ما بخیب تولی کری نبی علیہ السلام سیدہ بکر دیبا من بخیب ودولی او کتوی دا سنگ نبی علیہ السلام دی بخیب وی نبی علیہ السلام دی بے قوت دولی دے بٹولا ولی خوب سنگ کولا دی نبی علیہ السلام من خود موستاد من بشان تلو مویات حمدل ولدواری کن اللہ وکبر ربو فرمودر دمرد دا رمضان المبارک تراوی حکلی اللہ دی علماء و ملیانو تا خصوصا امامانو تا او بالخصوص افندانو تا او بالخصوص افندان بیدیانو تا دی اللہ ہدایتو کی دی تراوی کئی دا منچ کئی دا اللہ دا پارنکی مخلوق دا پارنکی تراوون یو چا جو کڑے دی درد کرد اللہ اکبر درد کرد ولی مقتدیات پشارکے میں مقتاد دل کرے گا نا عبادت بدا اللہ دا پارنکی عبادت بدا غیر اللہ دا پارنکی مقتدیات نا رب العالمین بیوانا پشان اللہ دا پارن عبادت ایوہ مجرادی بے مشہور دے چکتا دے راکے کمانا او دا پورا دروگ نہیں راکے کمانا دا سوکا دی علاقی دا حقیقت دے دے روجہ کی دا تراغو ختمنے لاغیر بارے ملگریو دے جلدو کی پاکو جلدو کی نو آغی ویدی انتر ہے او ملیانا دا سی رزق دے دمرا پیراغا دے دمرا خور دے دمرا کت دے حیران شتا کم دنیا کے دے رمضان نہ ورځ ځان دې کړیو ختم دې مخبل ختم حالا نہ ورځ نه بعد
یو دوه ورځې د غالبا درې ورځې روزه کور کې ماته کړې ده نورم کور کې روزه نه ماته انا ختم نه روزه ماته دا ډاکټر ته جوړ راغلی سلام کلام نو دیوی روزه کې ختم مو ما دې په پاس په ټول باندې ماده کړې یو مشوره وکړه مې دا ختم نه دي روزه باندې ته پوره مال ډاکټر ته ولې تکلیف کوي نه زموږ ساده کار بچې له حلالو روزه ماته ته ورایش او سین غاړه د وضو انت روزه ماته چې روزه ماته وي سین غاړه وي او چې دی وي چې کار مرته کوي بیا وسره ټینګې دي نشي مال ډاکټر څخه کارو چې ورانو لکه کې غلطه لار او بیا ورانو روزه ماته ته وته بیا هوا ډیره هغه ولې سین غاړه ته ځکه چې هوا روزه ماته بیا روزه ماته د ضروري وي روزه ماته متصل لاس کې وټاکاو یو متصل خبرې وکړې یو لاس منټه او بیان ورته وکړ هغه نه بعد بیا روان شو بیا خو روزه ماته موږ او بیا نو دا شی وکړو دا موږ روزه ماته د خوشاله او هغه دې موږ د ډېر خوشاله دا تیر کار کېده دا په دې کې نه خبر مې دې پوری کوله چې دا اړه د دې چې نن ډېر زیات کیرا انتهایی ډېر او زیات کیرا مختلف طریقو باندې الله تبارک وتعالى د توقی من حيث الا يحتسب نو خبر مې راکټ کولا پورې کولا دي چې دوی په بوت نه ان تذکر بیان پر یو ناقوان راغلی ناقوانی د پاره هغه ما ته ویلي چې دغه عمر کوه تاسو نو وایي ماره یې ما سره ولاړ مننه په کوټه کې څنګه نه دنیا وي بیا ډیره ته په دې اسره ته وره چې مسکلا نو ما ته څه وکړه دا تراو پاس راغی به دا راکټ منا سمون دی ما ودا دې تر تراوی کې نه اشتیاق کچاته دي بنا بالکل حقیقت دی ما مې یو تراوی کو سپړی اوله ورځ مونږ په جمعه کې حق ورته چې دا څنګه دې امدوم راځي په پنځل لسمنټه کې تقریبا منذ وتر تراویح ټول پنځل لسمنټه کې بنا اب افاده دي باندې منټ کې ودا حقیقت تاسو ولې الله اکبر مبتدیان بعد قائم وقاعد ومستقل بعد ولاري بعد زالګیاري کوي مبتدیان چیرته چې جنو نه رکوع سره نیولې نس جنو نه چې دا ورته ځان کې رکوع د رکوع د دولت شو سجده اجه دا کې وچه هغه سجده کې خیرات شو دا د الله لپاره باندې دا د خیرات کار باندې کوي زمونږ خبر به دې کوله کوله د کې ایران چې دا زمونږ نه نه دي الحمدلله ولله کاجان کوم ورګي هغه صورتونه چې مونږ تیار یو په چې ختم کړي هغه صورتونه چې ما ته کوم یاد دي پاګه مونږ نه کوي بس لګیاو وساته بيحبون كيس فقط ولكن تلاوت كسره قوي سره دیوانی کوشش او دجان بيبي ودا کافر کاری کافر سو پټ کافر وي سو ظالم به ظالم کاری ظالم مناله ير کافر مناله د دې تراوی کې د ظالم کافر نه نه دا څه وکړ آرام دا سمون کولو کې تر کوا پیغمبر علیہ السلام چې مانه ته بولل هغه به یو رکعت کې سورته بقره هغه به ویل څه اندازا یا ټول سورته ال قرآن به ویل یو غنټه نیمه غنټه یو غنټه ورسته ورکو سجدي ته تللا حضرت ایشا نه هغه په کړنو به موږ راکول کې به وادونه بیا به نبی اسلام دویم رکعت دي دا منونه کوم تاسو موږ درته ورته دکو بکو برکو ورکو او وسنه کې بیا نه کینه مونږ ده او نه خصوصیت حضرت عائشہ دا به دې بار کوي چې دې کې اختیار کوي دا عبادت هم د الله لپاره هر وخت چې دا د الله لپاره چې دا کوي عبادت کې مقصود په امامت کې دی چې رب العالمین راضي شي چې خلق موجود صحیح طریقې باندې وکړي بیا هم خصوصیت دا دی چې نبی رسول الله زما په کوټه کې دفن شوی او دا حقیقت دی چې نبی رسول الله دفن دا د حضرت عائشہ رضی الله عنها کوټه کې نو هغه حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی رسول
السلام يذكر الله عز وجل على تبارك وتعالى يتولى على كل أحيانه اليوم مخي حديث التعارض أمري كوي تو يبقى اعتراض كاره کہ ذکر اللہ تبارک و تعالی کو جائز نہیں على غیر الطهر یہ ہے الطهر او انت یو الحدیث ارادی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوی هر وخت ویل مکه حدیث قران انی کرهت ان اذكر الله سب خل غنما چې الله ذکر او بل حدیث قرانی چې نبی صلی الله علیه وسلم په کله خلانه وتلا پر الحمد لله الذي اذهب عنك الاذى عني اذى وعافاني مذهب نبی صلی الله علیه وسلم روایت کے تعارض و تضاد نبی صلی الله علیه وسلم ہر وقت كل احيان سمنا متطهرا ومحدثا وآكلا وشاربا طول وقت چیزن داخل على كل احيان دار دي ودعوت سره هو يا هر وخت په جما حالت راځي ځکه بل روایت کې صراحت راځي جما کې ذکر نه کولا قضاء حاجت وخت ذکر نه کولا او دس یو دسا خوراک ساک په وخت کې ناستا ولاړه د ترو راتلو پیاده تقریبا ذکر کولا او کته چې د دې روایت انی کرتو بل حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خلانه وتلا هغه به الحمد لله الذي تدع تعارض التضاد نو دا جواب چې ذکر په یو ذکر مؤقت دی او بل ذکر غیر مؤقت دی ذکر مؤقت او ذکر غیر مؤقت نو معنا دا یو ذکر مؤقت دی چې هغه ذکر لپاره وخت هغه معلوم وي وقت معلوم وي یو هغه ذکر چې هر وخت ذکر هغه لپاره وخت معلوم نه وي د حدیث کې چې راځي ان کرهتو دلته مراد نه غیر مؤقت ذکر چې هغه لپاره وخت متعین نه وي او نبی اسلام چې د خلانه راوځي الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وي دا ذکر مؤقت دی هغه نبی اسلام کې او د سکړې ذکر غیر مؤقت نبی اسلام کې او د دا نه دی بعد خروج الخلاء دا اذکار مؤقته دي او دلته نبی اسلام کې نکارې دا ذکر مؤقت دی تعارض تضاد هغه نشته دی دا اذکار مؤقته بدون طهارت لا جائز دي سره طهارت نه جائز دي او مطلقاً اذکار اولاد چې د طهارت وي دا په طهارت باندې اولاد دي دا باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى خاتم کی جامع کی دلالت تبارک و تعالی ذکر وی فيه ذکر الله جامع کی دلالت تبارک و تعالی ذکر وی خاتم جامع کی دلالت تبارک و تعالی ذکر وی ذکر نہ مراد دار جامع کی دلالت تبارک و تعالی الفاظ وی هغه کې د کوم څه شی الفاظ وی دا ذکر وی چې ذکر الله دا صفت د خاتم لپاره نه دی ذکر الله خدا صفت ذاکر د پاره چې څو ځله تبارک وتعالى ذکر کوي نو ته مراد کې نه هغه الفاظ دي چې هغه الفاظ چې الله تعالی ذکر کوم الفاظ باندې هغه الفاظ ته مراد او کبه سوالو کې الفاظ لفظ دا صفت د لافظ د پاره دا صفت د خاتم د پاره نه دا د لافظ د پاره یعنی معنا دا ده دین مراد هغه لفظ هغه نقش دی چې هغه دال وي د الله په ذکر باندې نقش نقوش هغه ذاتي په الفاظ باندې الفاظ ذاتي په چا باندې په معانی باندې هغه باندې چې نو هغه دال نقش په لفظ دال او لفظ دال په چا باندې په معنا باندې هغه باندې دال یعنی مراد دال د دین مراد هغه نقوش دي هغه الفاظ دي نه مراد دي کوم نقوش او الفاظ باندې الله تبارک وتعالى ذکر هغه کولی شي وبه قال حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن نصر بن علي ابي وكيل ابي علي حنفينا دا نصر بن علي بن صحابه حدیث کو سبد راوی نے اس پر فضول جو بات شوی ابي وكيل جان ابي علي حنفينا دا ابي علي عبد الله بن عبد المجيد بصری نے ابن حبان ثقات کے ذکر کرے ہیں امام عجلوی ثقات ہے امام عقیلی دا ضعیف کرے ہیں 209 وفات شوی اگر کی تجارہ دا حمام ابن يحيى ابن دینار دے
ابو بکر کنیه دا علامه ساجي وایي صدوق راوي دی صحیح او حفظ حافظ خراب دا سراوي دی چې ته دې کم روایت د حافظین نقل کړي دي هغه روایت چې د حافظې د کتاب نه هغه صالح دي كما تحفظين وقصالين تحفظين خرابوا هذا مسكين ابن جريج عبد الملك بن عبد اللطيف ابن جريج اموي له تدريس روايات کی کولا ارسال روایت مبارک له کله سند ذکر کولا نا اور د ظهرینا دا نصر دینان ہونا قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء اراده دخول الخلاء وضع خاتمه في بيست النبي عليه السلام خاتمه قدمي خدا مقصد حدیث دارے کہ نزعت خاتم موکی قبل الدخول في بيت الخلاء قدمي فقباسي دا قدمي نبی علیہ السلام سروا دا قدمي دکا نبی علیہ السلام مکتوبات خطونا لگلا بادشاہان دا عجم تا چاہ نبی علیہ السلام تولی بادشاہان تا عجم چکل مہر پیبانی خط نقبلی آغا خط قابل اعتبار لدی نبی علیہ السلام دسوس والقدمي جوڑا صحابہ کرامو نبی علیہ السلام دا مطابعات و جنابے قدمي دسوس والجوڑا دسوس والقدمي جوڑا نبی علیہ السلام اغل لرکڑا کہ دسپینو در جوڑا سپینو در قدمي وان او بیا نبی علیہ السلام بعد ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سروا بیری آئیس کی بیدہ قدمي چی دنو آغا ورکش بیری آئیس کی ورکشوا دیر وکتلا ولیکن بیا پیدا نشور دقا قدمي نبی علیہ السلام مقصد دا حدیث دارے بیت الخلاء داخلے گی قدمي بدلے گی جب کے کاغذ بھی لرے گا واگانی دیاتون بھی لرے گا موبیل مصیبت چیزن لرے گا ہر آغشی چیزانے کی داکار بیا آغاز لرے گا بیا بیت الخلاء داخلے گا کارون یعنی کی داکار لگی آغاز لرے گا اللہ نمونی کامزونی آغاز لرے گا بیا بیت الخلاء داخلے گا ناغوی ونع خاتمہو دیکھی بدلا اگر قطنیخ بلا قال ابو داود فدیبا نسان کوئی قال ابو داود هذا حدیث منکر دا حدیث راگرے دا حدیث منکر دے حدیث منکر دیبا نسان کوئی کا امام ابو داود دلتا هذا حدیث منکر دا نکارت دری وجہ بیان شوی دری وجہ نکارت بیان کری دی یو دا نکارت وجہ دانا اوپر مستر اثر سی وَإِنَّمَا يُعْرَفُ دا حدیث بی جندل شید ابن جوریجنا دی زیاد ابن سعدنا دا زہرینا کبیر دی پیدارے میں خبر کٹے روڑی اب روزوی نو میں خبر سدے گئی نر کٹے دیے گئی کبیر بھی بیدار ہوئی لڑکن پہ ہوئی کے بانی پیئے گی او کبیر بیدار نہیں گورا پیئے گی بنا دان پہ کوئی کا گورا ہوتا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ہی جدد شدار وید ابن جوریجنا زیاد ابن سعد ندورینا دا زیاد ابن سعد ابن عبد الرحمن خراسانی دے دا مکی مکرمی تو بے یمن تدل سے تراوی دے یود نکارت و جدانا چه واسطه پما بین دی ابن جوریج او دوری کی کار شوینا ازلا شپاس باس سنت تقو گورا دوری حل تروید چانا کئی ابن جوریج تروید چانا کئی دورینا دوری او دی چا پما بین کی دو جوریج پما بین کی واسطه شتا نا باس روید کی واسطه شتا نا دانن دې کې واسطه شته هو یو نکارت وجه دادا چې دلته واسطه په باندې د ابن جوریج دوری کې کار شوی د چې زیاد ابن سعد دی نو ځکه حدیث منکر دی پوښ به یو دویم دا دی انس رضی الله عنه سوی ان نبی الله صلی الله علیه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه دویم وجه د نکارت دادا متن کی تبدیلی شویدا متن کی تبدیلی شویدا اور متن کو اصل کے دا سے دے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه دا دوی موجد نکارت دا متن کی تبدیلی شوی دا کم متن کے ذکر دے دا نہ دے
دادا او دریم وکان وجد نکار دادا والوهم فيه من همام بلے کہ همام ابن یحییٰ غلطی دے دا متفرد دے دا متفرد دے وهم دې کې د همام نشوي دي ولم يروي روایت نه کړی دا حدیث الا همام مگر همام کړی دی لیکن امام مالکی هغه دا وایي په جوهر نقی کې دلته ابو داوود نه تسامح شوی دا حدیث منکر نه دی امام ابو داوود ورته منکر ویلی دی حدیث منکر نه دی ولی ځکه حدیث منکر دې ته ویل کېږي ما رواه ضعیف مخالفا للثقة روایت ضعیف کړي مخالف د ثقه نوي د ضعیف په مقابل کې روایت معروف ده معروف روایت لیکن دا تسامح نشوي دا حدیث منکر نه دی او دی ورته منکر ویلي دي امام ابو داود د دې نکارت په درې طریقو باندې ذکر کا یو وجدا چې دلته راغله واسطه چې نو دا کار شوی دا واسطه دا راغله تر د واسطې شوی دی په مابین د ابن جریج کې او وام چا کړي حمام کړي نو ته مونږ دا وایو چې دلته مونږ جواب کوو چې دا جمله د اذا دخل الخطا وضع خاتمه دا وهم په دې جمله کې د حمام نه راغله دی مونږ وایو حمام وهم نه دی کړی حمام ثقه راوي دی ثبت راوي دی ابن معین متصل ویلی دی امام احمد پیدا ثبت راوي دی د دې پس امام بخاری امام مسلم د حمام روایت قابل د حجت پیش کړي امام ترمذی ورته وی صحیح نه امام ترمذی دی ورته صحیح وی نو دا ټول حدیثین دا مختلف دي متنن و سندن دا دو احادیث دي متنن او سندن جدا جدا احادیث دي نو دی وجنا نو دلته او دا وایي چې دا روایت راغلی دی او دلته واسطه پکې کار شوې ده چې زیاد ابن سعد دی موږ وایو نه دلته اول کې روایت ابن جریج کړی د زهري نه دی غیر د واسطې نه دویم ځای کې روایت چې کوي دا په واسطې باندې کوي روایت یو روایت کې سند جدا جدا دی یو ځای کې واسطه شته بل ځای کې نشته متن جدا جدا دی هغه جدا متن دی دا جدا دی هغه جدا سند دی دا جدا سند دی متن مختلف دی او سند مختلف دی ابن جریج زهري اول کې روایت بلا واسطه کوي او دویم کې سند مختلف دی دلته واسطه د زیاد ابن سعد دا پکې راغلی ده دا پکې راغلی او همدارنګه او کته وی چې متن کې تبدیلی شوی ده متن کې تبدیلی دا شوی او موږ متن کې تبدیلی شوی نه دا ولی ځکه دا دوه مستقل حدیثونه دي هغه مستقل حدیث دی او دا مستقل حدیث دی یو سند مستقل دی او متن مستقل دی اول کې واسطه نشته دوی کې شته اول سند دا نه جدا دی متن کې چا ویلي تبدیلی شي او دریم نه موږ جواب کوو موږ وایو ته حمام متفرد دی والوهم فيه من حمام ولم يروه الا حمام روایت حمام کړی دی دا د تچاوي حمام متفرد نه دی د حمام دو متابعین موجود دي حمام متفرد نه دی د حمام دو متابعین موجود دي یو یحیی ابن متوکل د ابن جریج د زهري نه روایت کوي د انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لبس خاتما نبی اسلام قدمی اوستوا داغه نقش محمد رسول الله وکانه اذا دخل الخلاء وضعه امام بیهقی وی دا شاهد ضعیف منګوینا شاهد ضعیف نه دی په دې کې نظر دی ځکه سند کې دا سراوی نشته چې هغه متکلم وي سند کې دا سراوی نشته چې هغه متکلم وي دا سراوی په کې د سره شته دی نه بلکې راویان ټول صحیح دي او دویم موعده د لپاره متبع هغه یحیی بن متوکل دی لکه دویم چې کوم دی
आगे दे दोबारा शाहिद मौजूद थे यहया इब्न जुरैस थे यहया इब्न जुरैस अगर वे ذکر کې ابن जुरैस ना लकद हमाम को शाहदा वयम मुताबिर दे और ابن जुरैस अगर नकल ابن जुरैस से करावी दे यदि मालूमी की हदीस की इल्लत नश्ता दा हदीस जिन्हों दा सही है बल्कि इमाम तिरमिजी वरता हसन वेली इमाम तिरमिजी वरता सही आगा दावे और दलता दा वक्त के हमाम करे दे दा इत्तखद खातम min warqin मुहद्दिसीन इनकार करे वे दा वहम ज़ुहरी न दे अगर तरह के साबित दा खातम ज़हाबिन और दा खातम फिदतिन दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र बोले हो जो अगर सुरूद और बोलते ही थोड़ा सहाबा जोड़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला और दा मुतमी जवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फिजौना चकम स्पिनु दरना जोड़ावा दा आखिरी उम्र पूरे पैगंबर अलैहि सलाम सलाम दा मौजूद तो हम वयो दा द्री वाला एतराजुन करी इमाम अबू दाऊद वो दा द्री वाला एतराजुन हम सब का जवाब बाद खल्क तो जिहाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला